مازلی رور د پېښور بډبېرې نه دی وایي چې مقبره وقف شوې ده او په هغې کې د کیکر اونې غټې شوي دي او هغې ځای نیولی دی یا ځای نری نیولې خو هسې چاته ضرورت دی او هغه اونې یې کټ کړې او د هغې خشاک په خپله استعمالول غواړي نو آیا دا جایز دی که نه؟ نو نه بالکل جایز نه دی. یو وقف ځای دې کې بوټي راوختل یا پکې چا وکرل نو بس دا اوس وقف دی د دې نه به تاسو ځان له ذاتي څه فایده نه اخلئ. دا کم بوټي دي دا کټکول ناجایز دی. که فرض که واقعي چې مقبره یې تنګه کړې ده د مړو د خښولو ځای یې نیولی دی نو اوس کټ کول ضروري دي کټ کې خو دا خشاک ذاتي څوک استعمالولی نشي کور ته وړی نشي. البته چې کم بنده وایي چې زما د کور د خشاک ضرورت هم دی نو هغه به د بازار نرخ معلوم کړي چې د دې خشاک څونه قیمت دی نو بازار کې قیمت معلوم شو په هغه قیمت د دې دا واخلي دا خشاک دی یوسي او چې کم قیمت د خشاک په مت کې مقبره ته راغی نو دا پیسې به چاله ورکوي نو دې مقبره کې چې ته سایډ وال به وي یا نور څه فلاحي ازغي لرکول دي دا کاڼي لرکول دي وغیره وغیره یا د دې صفای باندې لیبر لګول وي نو دا ټول کارونه په دغه پیسو باندې کولی شي خو دغه پیسې به څوک ذاتي استعمالی نه به خشاک کور ته وړي که کور ته وړي پیسې به مقرر کړي پیسې به مقبرې ته ورکړي او هغه مقبره کې په مرمت به ولګي یا د هغې په سایډ وال به ولګي او دا پیسې هم څوک ذاتي جیب ته کولی نه شي. مقبره کې اکثر خلک څاروي سرولو دپاره پرېږدي نو دا ناجیز دي. وجه دا ده چې په مقبره کې د قبرونو حرمت په عمل کې څارو چې کم مالکي هغه چې دا څاروي په مقبره کې سرن د پاره پریخي اپی ګناهګار دی چې د ولې د قبرونو حرمت په عمل که په قبر باندې نیغ ورځي اکثر په امتیازي ممکنه دا خو د مسلمانانو د اهل اسلام مردگانانو آخري آرامګاهونه دي د دې د وجې نه په قبرستان کې څاروي سرول ناجیز دي ګناه ده. البته داسې سره چې غټه رسۍ او پړی ورته وي او تا د پړي نه نیولي او په قبر ورختو ته نه پرېږدی ته ورسره یې نو بیا به ستا لپاره دغه مطلق سرول جایز خو که د قبرونو حرمت په عمل کېږي نو بیا څاروي سرول پکې یا ور پرېښودل پکې دا ناجیز دي. قبرستان کې اودس ماتې څنګه دی نو په قبرستان کې اودس ماتول ناجایز دي. دا تاسو ته موي دا د مسلمانانو آخري آرامګاهونه ملګری د رزړو نه دی دا تپوس کوي چې په مقبره کې درب دی واخه دی دا سوځول جایز دي که نه؟ نو نه دا خو اسې که دا شین بوټي سوځی نو دغه خو پروا نه کې د خشاک په منځله وي خیر دی وی سوځوه خو دا په مقبره کې دی او دا د قبرونو د پاسم ټوکېدلی دي او په دې مقبره کې ساړي سوړي دي په دې کې میږي دي داسې نور سبب پکې وي چې هغه به زنده سر یو جمدی به وي سالرون کې به وي نو که تا په مقبره کې په دربو باندې اور بلکو نه هغه مخلوق د الله به اوس وځي قبرونو د پاسم اور لګول ناجیز دي. بیا که په واخه دی او که نه دي اسم په اور لګول ناجیز دي او بیا چې دغه واخه دا اور مخکې ځي چې ته آبادۍ ته به نقصان وشي دا نور مخلوقات مثلا دا میږي شو یا داسې مچ ماشه شو ګونګټې شوې دا به اوس وځي نو دا خو ته اذیت ورکه مخلوق د الله ته د دې په وجه دا ناجیز دي. سپری په اوکې چې دغه واخه اوچول او ختمول ستاسو مقصدي نو داسې سپری ملاویږي کیمیکل ملاویږي چې هغې سره به دغه واخه 2-3 ورځې کې مکمل ختم شي داسې به لکه چې بې نام و نشان به پاتې شي خو اور لګول په مقبره کې ناجیز دي.